د سوات 18 کلنه حدیقه بشیر د اقوام متحده لخوا د دنیا په هغه 12 کسانو کې منتخب شوې ده چې راتلونکي وخت کې بعد د معیاري تعلیم، غربت خاتمه او د ښځو حقونو په اړه خپل سفارشات وړاندې کوي. د سوات 18 کلنه حدیقه بشیر چې د 1300 کال وروسته د کم عمرۍ ودونو په اړه پوهې راوستو هلې ځلې کوي، د پاکستان لخوا د دنیا په هغه 19 یوت کې شامله شوې ده چې د اقوام متحده تر سوري لاندې بعد د سیمې نمایندګي کوي. حدیقه بشیر په دغه اړه وایي چې دا یو اعزاز دی او دا د پاکستان ده او د 102 ملکونو په 2000 تنانو کې منتخب شوې ده. زه چې یم نو زه به د کم عمرۍ خلاف چې کم کار کوم هغه به جاري ساتم او په GBV باندې به کار کوم او په وومن اکنامک امپاورمنټ باندې، اکنامک جسټس باندې او په معیاري تعلیم باندې او په د جنکو په حقوق باندې به کار کوم. حدیقه زیاتوي چې په دې سیمه کې د ښځو د تعلیم، د روزګار په خپلو خپو ودرول او دغه رنګه یو شمېر مسلې دي دا به په دغه اړه د پوهې راوستو هڅې کوي او خپل سفارشات به د اقوام متحده مشرانو ته رسوي. زه به کوشش دا کوم چې زمانه څومره کیږي یا زه څومره خلک اویر کولی شم د ایجوکیشن په باره کې یا د جنډر اکوالټي په باره کې، نو زه به خپل پوره کوشش کوم چې څومره پرسنټ یا څومره ایون که په نمبرز کې هم زمانه کیږي، نو زه به خپل پوره کوشش کوم چې زه چینج راولم. حدیقه بشیر دې نه وړاندې د ایشیا لپاره د پاکستان لخوا د امبیسډر اعزاز هم ترلاسه کړی. دغه رنګه په امریکا کې د بشري حقوقو په اړه د محمد علي ایوارډ هم ګټلی. حدیقه بشیر وایي چې وړاندې به د ښځو د حقوقو لپاره نور کار هم کوي. د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق TV، سوات.